د کوزدر میدان او براول بهادر شاخیل قومي تړون مشرانو ویلي دي چې دوی به په سیمه کې د امن او امان برقرار ساتلو هر ممکن کوششونه کوي او د دې لپاره به د خپلې رورۍ اتفاق ساتلو په شمول نورو قومونو مشرانو سره رابطې کولی شي. په دې سلسله کې میدان بانډۍ کې د امین غفار په حجره کې محمد اسماعیل په مشرۍ کې د ترکاني قوم زیلی شاخ بهادر شاخیل قوم د مشرانو غونډه تابع شوې وه چې پکې د مشر میلمه براول تحصیل چیرمن جان عالم خان سره میدان براول څښاکوټ نه د بهادر شاخیل قوم ګڼ شمېر مشرانو شرکت کړی و. غونډې ته د وینا په وخت مشر میلمه جان عالم خان، ریټایرډ پرنسپل طاهر خان، محمد اسماعیل خان، امین غفار خان، عتیق خان، جوهر علي، حنیف الله خان، برادر خان، اسماعیل براول، ډاکټر سمی، ایوب خان او نورو د بهادر شاخیل قوم د مشرانو او اتلانو په تاریخ رڼا واچوله او د قومي یووالي لپاره کردار ادا کوونکو مشرانو ستاینه وکړه. دوی ویل چې د دې قومي تړون غیر سیاسي مقصد صرف خپله پیژنګلو کول، شجر نسب نوي کول، یو بل ته عزت ورکول، خپل ځوان کل د خپلو اتلانو مشرانو د تاریخ نه خبرول، معاشرې باکردار وګړي جوړولو دپاره ځوانانو ته تعلیم، صحت، روزګار شعبو کې ترقي ورکول، د ضرورتمندو تعلیمي خرچه غریبانو په خپلو خپو ودرول، یو بل ته عزت ورکول، د خپل قام دننه اصلاحي پلاحي کارونه کول، جنگ جګړو خاتمه، مظلوم ملګرتیا، ظالم لاس نیول، نورو قامونو سره ښه تعلق ساتل او سیمې د امن برقرار ساتلو لپاره کار کول دي. وینا کوونکو وویل چې د دې قام د جرګو سیاسي مشران، ډاکټران، انجینران، تعلیمي ماهران لري. دوی نه یوازې خپلې مسلې حل کولی شي بلکې د نورو قومونو د مسلو د حل کوښښونه به هم کولی شي. که زه دا نه وایم چې زه به د دې تنظیم سکرټري یم، که زه دا نه وایم چې په دې تنظیم کې ما ته وده میلاو شي، زه به د دې تنظیم زما چې هر څوک وي، زه به یو عام ورکر یم، زه به یو عام دا سړی به د هغه لپاره د هغه به زما مشر یم، زه به یې کشر یم، دی به ما ته حکم کوي او زه به د هغه باندې چلېږم، د هغه په حکم باندې. د چپقرش د ختمولو دپاره او خپل روري جوړولو دپاره د مینې محبت نه قایمولو دپاره د احترام او د عزت د دې د اصول د راژوندولو د راژوندي کېدو لپاره دا تړون جوړ دی. دا د دې بنیادي مقصد دی. په دې تړون کې په دې بهادر شاخیل قوم کې چې څوک ډېر کمزوری دی هغه د ټولو نه ډېر زورور دی او چې څوک ډېر زورور دی هغه به ځان د ټولو نه کمزوری ګڼي. هله زموږ دا روري به جوړېږي او په دې باندې موږ دا زموږ بنیادي مقصد دی چې د یو درد د بل درد دی، د یو خوشحالي د بل خوشحالي ده، د یو غم د بل غم دی. انشاءالله وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. د دې قرآني آیات په اصول باندې به دا تنظیم کار کوي د خیر سره. د دې نه اخوا به موږ کوشش کوو چې موږ لاړ شو. څو قدمه چې یو ځای شي ګام کې جوړ شي، چې یو څو سړي یو ځای شي عام کې جوړ شي. فکر وکړ که چا پر سوله تیزه یو مضبوط او کار کوونکی ګام کې جوړ شي. په کوم قوم کې چې دا رنګه ده ژوندي فکرونه لرونکي د حالاتو ادراک کوونکي وګړي وي نو کامیابي او کامراني د هغه قوم مقدر وګڼه. مونږ نن په یو مرکز، په یو محفل، په یو خولو، په یو اواز راغونډ شوي یو. دا د دې خبرو برکت دی، د دوی په برکت د بهادر شاخیل قوم تړون غږ نن تقریبا ټول بهادر شاخیل قوم ته رسېدلی. انشاءالله موږ به رونه یو او دا به موږ یو بل ته ښایو، چې انشاءالله تعالی دا لاسونه موږ ورکړه دا به کټ شي خو دا به شاته نه شي انشاءالله. غونډه کې راغلي مشرانو د بهادر شاخیل قومي تړون پرمختګ دپاره هر قسم تعاون یقین ورکړی دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، میدان، کوزدیر.